خدای پاکه مشتبر تباہ و برباد کې خدای پاکه خاورې په انبار کې خدای پاکه داسې الواز هېڅ چاله مه ورکوي زما لکه چې چل وشو نو د دې مشتبر د لاسه به شوی دی ټوپک په لاس باندې ګرځي زما نوم دلبر د دې فقیره شورګرو اوسېدونکی یم او ما سره دا مشتبر زیاتی کوي وهلی ما ټکولی ما دارونه یې لالمات کړی دی په هغې کې مې راټونه ایښل دي او دا ګوته ماته کړې ده لاله او دغه کړی ده لاله زه د علاجو د لرونو نه پرې سوی یم که دغسې زامن خلک غواړي نو خدای پاک دغسې زامن د خدای پاک هېڅ چاله نه ورکوي ورونو دغه زامن نه غواړو زه د دې نه دغه یو اشبر پاتې دی هغه ما سره دی ما ساتي جامه لاله کوي بیزار کوي او دغه ځای مې ورله ورمېش مې ورله ورکړی دی هغه نه مني زما ځای اخلي او زما ځای چې دی نو زه نه ورکوم دا خپل د ژوندانه پورې زما ځای ګور کفن مې دی دا ګور کفن ځان له ساتمه او دغه اشبار مې خدمت کوي او دغه مې کوي د دې دغه نه وروره او زه چې دی نو ډېر دغه نه علاجه سړی یم ډېر مجبوره یم او ډېر کمزوره یم د سلو اتیاو کالو سړی یم نو هغه شی مې پیم کړی دی دغه مې پیم کړی دی د هغې له پاسه بیا زه ووهلم په خپل پټي به دغه باندې په کرلې باندې خښتې پکې خلي دغه پکې شګې پکې اړولي واړولې او دغه چې دی نو وایي زه ستا په ګوتو کې وژنمه زما لکه چې چل وشو نو د دې مشتبر د لاسه به شوی دی ټوپک په لاس باندې ګرځي ما پسې او ما ولي یې وژنمې خو زه دا سوال کوم چې دې حکومت ته چې زما خبر وشي خدای پاکه مشتبر تباہ و برباد کې خدای پاکه خاورې په انبار کې او زما حفاظت نه کوي خدای ما وهي او ټکوي زه دا سوال کوم دې حکومت ته چې ما د وهلو نه زما نه خلار کړي او زما نه صبر کړي خدای پاکه داسې الواز هېڅ چاله مه ورکوي خدای پاکه چې څوک سره لاس اخلاص کوي خدای تباہ و برباد یې کړي زما نوم اشبر دی د مشتبر سره مشتبر نه موږ ډېر تنګ راغلي یو دا پلار چې زما کومې مخکې خبرې وکړي په دې خبرو باندې زه ګواه یم چې زه دا خبرې دا زما په مخکې شوي دي دا خبرې ټوټل زما په مخکې شوي دي دې پلار سره چې کوم د ما علاج یې کړی دی او د وهل دی ما له علاج کړی دی که نه دا پلار دی په دې میډیا مخامخ خبرې وکړي زه جمشید خان د شالپین شورګرې نه خبرې کومه چې دا دلبر دوه زامن دی چې یو نوم مشتبر دی د یو نوم اشبر دی او اشبر مشر دی مشتبر کشر دی د په خپل مناسب د غریبۍ د پلار جیداد نه خو د ځان لا اخیستی و هغه جیداد یې په درې ځایه کړی دی یوه حصه یې ځان لا اخیستی ده او یوه یو روز ویله ورکړ ده یوه یې بل له ورکړ ده په هغې کې دی اوس دا پلار نه پرېږدي چې ته دا خپله حصه ماله راکړه او که نه راکړې نو زه دې وژنمه او که ضرور ته وایي که ته راته پې ناړې په دا حصه نو تا هم وژنمه په هغې دوی بار بار وهل وکړو بار بار د دوی بېعزتي کېږي د دې پلار زه په دې وجه راغلی یم زه د دې د زامنو په منځ کې سیاست نه کوم خو د هر پلار سره چې زیاتی کېږي زه د هغه ملګرتیا کوم چا مظلوم نه او داسې خلک د زموږ په ملک کې زموږ په علاقه کې چې هغه چې کوم ظالم د هغه ملګرتیا کوي نو زه دا نه غواړم هر سړی پلار جوړېدی شي هر سړی پلار دی ځان ته دې سوچ وکړي چې د سړي خپل زوی د سړي بېعزتي کوي چې هغه به څه حالي نه د ده ملګرتیا ولې دا خلک کوي که عدالت کې د دوی کیس چلیږي او 18 پکې تاریخ دی د جج صاحب سره او په دې باندې شتی شوی دی پشتي له پاسه دی شګه راوړي پکې اړی خښتې راوړي پکې اچوي نن یې پکې ونې پلار یې چې والله نن یې درېیمه ورځ ده پلار یې له عدالت ته دی نه ده پیش شوی له نقش ضرر به سبا ځي او هغه نن په ونو شروع کړ ده ونې یې کټ کړې زه باقي نورې خبرې کول نه غواړم خو د پولیسو زمونږ اختیاري مشکور یو چې هغه د ده سره ډېره مرسته کوي ولې هغه حکومت نه مني نه هغه پولیس خواران به چلو کې بند کړي او هغه چې بیا لاړ شي بیا په دې وړه کېږي زه دغه سوال کوم چې یاره د دوی د مخنیوی وشي. اسلام علیکم.